بسم الله الرحمن الرحیم. د نن سوات کتونکو څنګه چې تاسو ته علم دی چې یاره سوات کې خیبر پښتونخوا کې او ټول ملک کې د کرونا کم صورتحال چې دی هغه تشویشناک شوی دی. د هغې د وجې نه چې دی ډېر مریضان چې دي هغه متاثره کیږي، خو د سوات کم لوی غټ هسپتال چې دی په هغې کې په 24 ګھنټو کې چې دي دلته کې لس د کرونا مریضان چې دي هغه جا بحق شوي دي. او دا ډېر یو غټ افسوسناک خبر دی. منګه چې دې نه تیر مخکې هم چې کوم رپورټونه دلته کې د نن سوات په دې خپل پیج باندې ورکوو چې یاره دلته کې چې کوم دا مرض دی دا ډېر زیات انتها ته رسېدلی دی. په دې وجه باندې احتیاط چې دی د دې واحد حل دی، خو د بدقسمتۍ نه زموږ خلک چې دي د دې احتیاط نه کوي. دې ټول حالاتو حوالې سره موږ رابطه کړې ده په سوات کې سینیر صحافي او د مشال ریډیو او مشرق ټي وي دلته کې بیرو چیف نیاز احمد خان سره. د هغه نه به تفصیلات اخلو او د هغه سره سره به بیا سوات کې کوم چې د شریف ټیچنګ هسپتال کوم ترجمان چې دی ډاکټر محمد خان د هغه نه به تفصیلات اخلو چې یاره نوې صورتحال څه دی او خلکو له د دې مرض نه د بچاو دپاره څه احتیاطي تدابیر پکار دي. لاول دغه هغوی دا دواړو دا دغه اورو، دې نه وروسته بیا راځو ستاسو سره پروګرام چې دی شریکو. داسې د سلیم چې کله کووډ راغی پروس کالې او څومره حفاظتي تدابیر شوي او اعلانونه کېدل او دا مه کوئ دا مه کوئ دا مه کوئ که نه، نو د هغې پیده راله، تا مو کتله ما مو کتله. ټیک ته حکومت هم ترقید راغی، خلک بېروزګاره شو، خلکو احتجاجونه هم وکړل، خو دومره زیات نقصان نه و شوی. اوس چې دا کله دویم او دریم لهر راغی نو د هغې نقصان سیوا دی. تاسو به ګورئ په هر کور کې بیماري ده، هر کور کې سینې مریضان دي، یخنۍ والي دي، ماشومانو کې هم د څه کال اوس چې دی نو اطلاع راغله چې 8 پکې ماشومان هم چې دی نو داخل دي او ماشومان د دې خورولو ډېره زیاته ذریعه ده. مونږ ټیک ته په یقینا چې د خپلو ماشومانو په سکولونو باندې په هغو به نتلو باندې خفه کېږو، په کارونه بندېږي په هغې باندې خفه کېږو. خو اصل کې چې ته ژوندی یو انسان ژوندی نو به دا کارونه وکړي، هر څه به وکړي. دلته خو د ژوند او د مرګ وس مسله ده. دې وخت کې ډاکټر صاحب سره چې خبرې وشوې ډاکټرانو سره نو پرون 180 کسان هغه په اکسیجن لګېدلي وو. په هغې کې چې دی نو د بده مرغه 10 کسان په 24 ګھنټو کې چې دی نو وفات شو او اوس هم 160 کسان چې دی نو هغه په اکسیجن باندې دي. او ډاکټر صاحب وایي چې یو کس ته 10 سلنډره د ورځې لګي، نو 24 ګھنټو کې 10 سلنډر لګي او یو سلنډر اکسیجن چې دی نو هغه په 1200 روپۍ دی. اوس ولا ضربونه ورکوه چې نقصان څومره روان دی. بیا هغوی وایي چې یاره مونږ 40 پلانټونه د هغوی سره خبره کړې ده د اکسیجنو او زموږ خپل پلانټ هم دی او د هغې نه روزانه د 800-400 سلنډرې راځي او دا د خلکو ته لګي. 3 واډونه چې دی نو دې وخت کې د کرونا د مریضانو نه ډک دي. هغه مریض د کرونا چې راشي پازیټیو وي چې هغه لکه تللی شي ګرځېدی شي څه مسله نه، هغه موږ کور ته لېږو چې نه داخلو، صرف هغه داخلو چې هغه وغورځېږي چې هغه کریټیکلي او هغه د هغه پوزیشن له ګوټې کمزوری او هغه ته اکسیجن او په دې کې اکسیجن ډېر زیات ضرورت دي. اکسیجن نه بغیر چې دی نو بیا د هغه ژوند ته ډېره زیاته خطره وي. نو دې کې لنډه خبره دا ده چې ماسک لګول دا ډېر زیات ضروري دي. کوم احتیاط تدابیر هغه ویلي دي محکمه صحت، هغه ډاکټران دي، هغه پوهان دي، هغوی په دغې کې چې ما ډاکټري کړې ده، ژوند یې هغې ته وقف کړی دی. نو کار چې په هغې باندې عمل وکړی شي او هسې هم چې دی نو ماسک په دې ورځو کې ښه دی ځکه چې باران ونه شي نو بیا مرۍ خرابوي، ټوخی سینه خرابېږي. نو په نسبت د دې چې یو ډاکټر صاحب پرون یو خبره کړې په نسبت د دې چې تاسو ماسک نه لګوئ بیا درته موږ اکسیجن ماسک لګو، نو په هغې په نسبت دغه 10 روپو 8 روپو والا ماسک ولګوئ او ځان بچ کوئ، خپل بچي بچ کوئ، خپل خاص کر مشران. ډېر خلک وایي چې موږ داسې چلو هم نشته دی، خو په کور کې چې کومه 50-60 نه پورته مشران دي، د هغوی مور پلار دي، نیا نیکونه دي، د دې قتل ذموار به چې دغه خلک څوک چې احتیاط نه کوي. الله پاک چې دی نو تعالی عقل درکړی دی، انسان له عقل ورکړی دی، وسیلې ورکړي دي. وایي دا قسمت کې ده یا دا داسې نه، الله پاک هر شي له چې دی نو هغې له یو وسیله جوړه کړې ده، په هغه وسیله باندې ځي. نو دغه وسیله یې تعالی درکړې ده چې ته به علاج کوې، ته به احتیاط کوې او ته به بچ کېږي. دا چې دا دریم لیر راغلی د کرونا دا زموږ په سوات کې ډېر زیات د دې دا کیسونه موږ ته ریپورټ کېږي او ډېر خلک پکې متاثره شوی دی او ډېر زیات دغه چې دی دا په تیزۍ سره نور هم روان دی. زموږ چې کوم مخکې کوم په سوات کې یا په ټول پاکستان کې چې کوم پیشنټ دغه شي هغه ټول ریکارډونه ماتېږي، هره ورځ نوې خلک پکې دغه کېږي او ډېر په تیزۍ سره روان دی. زموږ سره اوس هم د هسپتال کې 108 مریضان چې دي هغه اډمیټډ دي. په تیر شوي 24 ګھنټې کې زموږ 10 چې دي نو هغه زموږ سره خدای دې وبخي وفات شوي دي خلک. په هغې کې 3 زنانه دي او 7 چې دي نارینه دي.
په هغې کې دا خبره وه چې یاره هغه زموږ سره یو خو دا و چې د هغو ایج هم زیاتو د شپېتو نه زیات د هغو سره نورې دغه هم وي. خو په هغې کې یو بله خبره دا وه چې دا په کورونو کې خلکو ساتلي او چې بیا ډېر زیات خراب شو نو هغو هسپتال ته راوړو. تاسو ته درخواست دی ټولو ته چې یاره که داسې مریض وي هغه دغه هغه دومره خرابېدو مه پرېږدئ. ماشاءالله په هسپتال کې موږ ټول انتظامات کړي دي، زموږ سره هر څه پوره دي. داسې کم یو مریض چې نو هغه هسپتال ته را رسوئ او برای مهرباني موږ زه به تاسو ته درخواست کوم چې تاسو د مریض سره دومره خلک مه راځئ. دا عام مرض نه دی. دلته چې مریض سره اقه خلک را رواني، اقه تیمارداران ورسره لس ولاړي، تاسو دغه درخواست دی چې دغې سره دغې کې احتیاط وکړئ. بل دا چې یار دا مرض چې کوم دی دا ډېر په تیزۍ سره روان دی زموږ په سوات کې بیا، او د هغې نه د هغې چې دی نو هغه د هغه مخکې چې کوم شي نو هغه ټول د هغې نه زیات را روان دي. نو تاسو ته درخواست دی چې یاره دا خپل احتیاطي تدابیر کوم چې دا دي چې یار لاس بار انځئ، د یو بل نه لرې اوسېږئ، د هغه کوئ، د ماسک ضروري اچوئ، په رش په ځیګونو ته مه ځئ او دا ټول. بل د هغې کې دا یو خبره په دې لیر کې دا هم دا چې ماشومان پکې متاثره کېږي. ماشومان زموږ سره دلته ریپورټ شوي دي بالدو چې هغه داسې ډېر زیات خراب نه و دغه شوي دي، ټیک دي، خو بیا هم ماشومان پکې دغه کېږي. بله غټه خبره دا چې د ویکسینیشن عمل شروع شوی دی چې تاسو د 2 میاشتو نه زیاته شو چې دا شروع کړي. تاسو برای مهرباني د هېڅ چا په خبرو کې مه راځئ. خپل ویکسین کم چې مشران دي د 80 کالو نه زیات عمر دی هغو ته چې هغه دستي نه دستي خپل ویکسینیشن چې دی هغه حاصل کړئ. او د 50 کال نه چې کم زیات عمر والا کسان دي هغه دې په خپل دغه شناختي کارت نمبر په 1166 دغه کې او ولیږي او هغو ته چې کم میسج راشي نو دستي نه دستي دي هغه دا ویکسینیټ کړي. دغه یو ذریعه ده چې هغه مونږ د دې مرض نه بچ کړئ. تاسو جی اخرنی کې بیا هم دا درخواست دی چې تاسو مونږ ځان هم بچ کوو، خپل مشران به هم بچ کوو، خپل بچي به هم بچ کوو. تاسو دا ټول په یو ځای باندې دا کوو نو دا به ټیک کېږي. خدای مه که دا شی داسې روانو او زموږ د هسپتال هم یو خپل کیپیسټي دی، یو خپل دغه دی، داسې نو چې موږ ته هسپتال دومره ډک شي چې بیا موږ خدای مه که درته مینج کولو نه زموږ اوسي. ډېره زیاته مننه نیاز صاحب او ورسره ډاکټر محمد خان صاحب. سعیدي شریف هسپتال کې چې کوم 10 تنه د کرونا نه چې دي کم جا به حق شوي او ورسره کم تازه ترین صورتحال چې دی هغې حوالې سره تاسو موږ اپډیټ کړو. زموږ ناظرین تاسو اپډیټ کړل. ناظرین تاسو څنګه چې دې نه مخکې ما ووایي چې یاره د دې کرونا نه کم چې د بچاو کم واحد لار د هغه چې د احتیاط دی او که چیرې موږ احتیاط وکړو نو موږ به ځان بچ کړو، خپل بچي به بچ کړو، خپل مشران به بچ کړو. دا و د نن وخت چې دی اهم او مهم خبر. د نورو اهم او مهم خبرونو لپاره ګورئ د نن سوات.